بسم الله الرحمن الرحیم. د تنقید ولسم لیکچر کې نن زموږ عنوان دی تاریخي تنقید. نن به مونږه د تنقید یو نوی دبستان یعنی تاریخي تنقید لولو. د دې نه مخکې تاسو عمراني تنقید لوستی دی، نفسیاتي تنقید لوستی دی. اوس تاریخي تنقید به تاسو لولئ. نو دا د تنقید مختلف چې کوم دبستانونه دي یا مکتبونه دي، دا داسې په وجود کې راغلي دي چې تنقید خو بنیادي طور سره تنقید دی او د ادب جاج اخیستل، د ادب ښه او بد لټول، د ادب خوبیانې خمیانې لټول، د ادب تشریح کول، د ادب مقام متعین کول، شاعرانو او ادیبانو باندې لیکل کول، دا هر څه چې دي دې ته تنقید وایي. خو هر کله چې بیا چې کوم نور علوم دي، سوشل ساینسز دي او نور علوم دي، هغې نه چې په تنقید کې د کار هغه سلسله شروع شوه، نو دې سره د تنقید دا مکتبونه یا دبستانونه په وجود کې راغله. په دې کې چې کوم دبستانونه دي هغه که موږ وګورو نو هغه داسې دي چې مثال په طور باندې که څوک د عمرانیاتو په رڼا کې د ادب جایزه اخلي نو هغې ته موږ بیا عمراني تنقید وایو، یعنې د سوشیالوجي په رڼا کې د ادب جایزه اخلي نو هغې ته موږ سوشیالوجیکل کریټیسزم وایو. که څوک د نفسیاتو یا د سایکالوجي په حوالې سره د ادب جایزه اخلي نو هغې ته بیا مونږ نفسیاتي تنقید یا سایکالوجیکل کریټیسزم وایو. نو دغسې د سوشیالوجي په شانې او د سایکالوجي په شانې او نورو علومو په شانې تاریخ یا هسټري چې کومه ده نو دا هم یو علم دی. او د هسټري باره کې یو تعریف دا شوی دی چې د ریټن ریکارډ اف د پاسټ از هسټري. مطلب دا دی چې د ماضي د واقعاتو ریټن ریکارډ یا تحریري ریکارډ چې کوم دی نو هغه تاریخ دی. اوس دلته تاریخ د ماضي ریکارډ دی. ماضي کې چې څه واقعات شوي دي هغه په تحریري صورت کې موږ ته د تاریخ په ذریعه را رسي. نو هر کله چې یو نقاد د ادب د تنقید وظیفه ترسره کوي او ادب باندې تنقید کوي او هغې کې هغه د تاریخ نه کار اخلي او د تاریخ په رڼا کې د ادب مطالعه کوي، نو داسې د تنقید د تاریخي تنقید چې کوم دبستان دی نو دا په وجود کې راشي. دا تاسو ولولئ. تاریخي تنقید کې د تاریخ په رڼا کې د ادب جایزه اخیستلی شي. تاریخ کې چې کوم واقعات شوي دي هغه واقعاتو باندې هم د نقاد نظر وي او د هغې په رڼا کې د هغې په حوالې سره هغه په ادب باندې کار کوي او د ادب جایزه اخلي، نو دې ته تاریخي تنقید ویلی شي. دا هم تاسو وګورئ چې د هر قوم په تاریخ کې داسې واقعات وي چې د هغو اثر د هغه قوم په مجموعي مزاج او د هغه قوم په ادبیاتو باندې وي. د دې مطلب دا شو چې دلته یو څو خبرې دي او هغه دا دي چې د هر قوم په تاریخ کې داسې واقعات وي چې د هغې واقعاتو اثر د هغې قوم په مزاج باندې هم وي او د هغې قوم په ادبیاتو باندې هم وي. د دې مطلب دا شو چې د یو قوم یو تاریخ دی او په هغې تاریخ کې څه واقعات شوي دي، یو څه حالات تیر شوي دي، نو د دې قوم چې د مزاج تشکیل کیږي نو د دې قوم په دې مزاج باندې د هغه تاریخي واقعاتو اثرات وي. لکه مثال په طور باندې که د یو قوم په تاریخ کې د مړانې او د بهادرۍ واقعات ډیر دي نو هغه قوم چې کوم اوس چې د هغې قوم کوم افراد دي نو په هغو کې به هم د هغو په مزاج کې به هم دا خصوصیت موجود وي. دغه شان دي چې کوم قسم واقعات د کوم قوم په تاریخ کې تیر شوي دي نو هغه د هغې اثرات چې کوم دي نو هغه د هغې قوم په مزاج باندې او د هغې قوم په افتاد طبع باندې د هغې اثرات وي. نو دغه اثرات چې د تاریخ اثرات دي، دغه اثرات چې په مزاج باندې دي نو دغه د مزاج عکاسي چونکې د هغه قوم په ادب کې کېږي نو دغه د دې واقعاتو اثرات بیا د هغې قوم په ادب کې موږ ته میلاویږي او موږ ته ښکاري. نو داسې لکه دا یو سلسله ده چې تاریخ کې چې کوم واقعات شوي دي د هغې واقعاتو اثرات د هغه قوم د افرادو په مزاج باندې وي او بیا چې هغه قوم کې کوم ادیبان پیدا کېږي او هغه ادب تخلیق کوي نو هغه اثرات بیا ادب کې هم راشي او ادب کې هم بیا هغه موږ ته ښکاري. نو د تاریخ یو تسلسل دی د تاریخي واقعاتو د اثراتو چې هغه تسلسل کې ادب چې کوم دی نو هغه هم د تاریخي واقعاتو په د تسلسل نه متاثر کېږي. اوس مخکې دا تاسو وګورئ چې تاریخي تنقید کوونکي نقادان شاعر او ادیب دپاره تاریخي شعور ضروري ګڼي. د دې مطلب دا شو چې تاریخي نقاد چې کوم دی د هغه په تاریخ کې دلچسپي وي
هغه په خپل هم د ادب جایزه چې اخلي نو هغې کې هغه د تاریخ نه کار اخلي، هغه د تاریخي واقعیاتو اثرات لټوي د یو ادیب په لیکنو کې او د هغه په تحریرونو کې. نو په ادب کې د دلچسپي وي او دو دا هم ضروري ګڼي چې ادیب چې کوم دی، لیکوال چې کوم دی، هغه کې د هم تاریخي شعور وي، یعنې هغه د هم د تاریخ نه آګاه وي او د تاریخ کې چې کوم واقعیات شوي دي په هغې باندې د هغه د هم نظر وي. نو دا د تاریخي تنقید خبره وه. اوس د مغرب تاریخي نقادان چونکې د تنقید چې دا څومره دبستانونه په وجود کې راغلي دي، نو د دې آغاز چې کوم شوی دی نو دا په مغرب کې شوی دی، په جرمني کې، په فرانس کې، په برطانیه کې، په دې ملکونو کې، په مختلفو ملکونو کې د تقریبا د تنقید د ټولو دبستانونو چې کوم دا جدید دبستانونه دي، سایکالوجیکل کریټیسزم تاسو ولوسته، سایکالوجیکل تاسو ولوسته، هسټوریکل تاسو لولئ. نو دا هسټوریکل کریټیسزم چې کوم دی د دې بنیاد هم موږ ته په مغرب کې ښکاري. او د ټولو نه مخکې چې کوم نوم موږ ته مخامخ راځي نو دا ایډمنډ شرر دی. ایډمنډ شرر چې کوم دی دته اولنی تاریخي نقاد ویلی شي. ایډمنډ شرر په د چې کومو نو د ده تعلق فرانس سره و او د میلټن چې کوم د انګریزی ډېر لوی ادیب دی او د هغه یو ماسټر پیس دی، د دنیا په ادب کې ډېر لوی نوم دی، د هغه د یو کتاب پیراډایز لاسټ. نو د میلټن په پیراډایز لاسټ باندې د کار کړی دی او د تاریخ په حوالې سره په هغې باندې تنقید کړی دی. دې نه وروستو چې موږ سره کوم نوم راځي نو دا د شلیګل دی. شلیګل چې کوم دی دا هم یو ادیب و او د تاریخ په اهمیت باندې زور ورکړی دی او ده دا ویلي دي چې کله چې موږ د ادب مطالعه کوو نو په دې کې پکار دا ده چې موږ د ادب مطالعه د تاریخ په رڼا کې وکړو. نو دا هم دا د جرمني شلیګل. دې نه پس ته ریچارډ مالټن راځي. نو ریچارډ مالټن چې کوم دی نو ده هم د تاریخ په اهمیت باندې زور ورکړی دی او یو ډېر اهم نوم چې کوم دی نو دا سانبو دی. دا انګریزي کې چې د سپیلنګ دی نو دا دغه دی، خو چونکې دا نقاد چې کوم دا فرانسیسي و نو فرانس کې د دې نوم تلفظ دی سانبو. نو سانبو چې کوم دی نو ده هم د شرر خیالات چې کوم دي نو دا په مخه بوتلي دي او د یو مثال ورکړی دی په یو مضمون کې چې د ونې باره کې که تاسو معلومات حاصل کړئ نو تاسو ته به د میوې معلومات خود به خود حاصل شي. او ونه چې کومه ده په دې مثال کې ادیب دی او میوه چې کومه ده هغه ادب دی. یعنی ونه چې کومه ده هغه لیکوال دی او چې د هغه ونې چې کومه میوه ده نو هغه ادب دی. نو مطلب دا دی چې د ادب د میوې باره کې معلوماتو دپاره پکار ده چې د ونې معلومات تاسو ته حاصل شي. یعنی د ادب باره کې صحیح طریقې سره د ادب جایزه به تاسو ول اخیستی شئ چې د ادیب باره کې تاسو ته معلومات حاصل شي او د ادیب معلومات تاسو ته حاصلېږي چې د ادیب چې کوم قوم سره کوم معاشرې سره تعلق لري د هغه معاشرې د هغه قوم تاریخ نه هم تاسو آګاه شئ. نو سانبو چې کوم دی نو د په دې کې د نسل یعنی د ریس، د ماحول او د لمحه تخلیق یعنی مومنٹ آف کریشن، یعنی کوم ټایم کې یو لیکوال لیک کړی دی، دغه لیکوال نسل څه دی، کوم یو دی او دغه لیکوال ماحول کوم دی. نو په دې باندې ته زور ورکړی دی چې دا هر څه موږ له د یو ادیب یا د یو لیکوال که موږ دغه اخلو نو په دې کې موږ له د دې ټولو څیزونه چې کوم دي نو دا بد نظر ساتل پکار دي او د دې ټولو څیزونو په حوالې سره د هغه د ادب جایزه موږ له اخیستل پکار دي. نو دا ټول ادیبان چې کوم دي دو د تاریخ په حوالې سره کار کړی دی. او بیا تین چې کوم دی دا نوم چې کوم دی دا تین دی. تین هم د یو تاریخي نقاد او د لټري هسټري اف د انګلیش پیپل، دا د فرانس یو نقاد دی چې دا کتاب لیکلی دی لټري هسټري اف د انګلیش پیپل او په دې کې د تاریخي تنقید نه کار اخیستی دی او تاریخي تنقید باندې د هغې اهمیت یې واضحه کړی دی او دا دې کې د انګریزۍ ژبې د شاعرانو او د ادیبانو جایزه چې کومه اخیستې ده دراصل دا لټري هسټري اف د انګلیش پیپل دی. نو د انګریزانو د ادب جایزه ده اخیستې ده لیکن جایزه یې د
تاریخ په رڼا کې اخیستې ده. نو دا یو څو اهم نومونه وو. هغې نه وروستو بیا نور هم ډېر نقادان تېر شوي دي چې هغو د تاریخ په حوالې سره د ادب مطالعه کړې ده. د خدای په امان.